لور غیبه شوې ده. د نن 14 کاله وشو، نه چې ووي چې په دې ځای کې ده، نه چې ووي چې مړه ده، نه چې ووي چې جمدی ده. اړه سر مې دانه وانه شو. پایار مو کړی دی، عدالت هم راسره څه مدد ونه کړو. ګرانو کتونکو سلامونه کوم. دغه مورکۍ چې زموږ په څنګ کې ناسته ده 12 کاله مخکې چې کومه ده د دې لور چې کومه ده هغه غیبه شوې ده، روکه شوې ده. د 12 کالو نه دا مور چې کومه ده د خپل لور پسې پریشانه ده او د دې نه یو خپم کټ شوې ده د شوګر په دغه رنځ کې. دا درخواستونه هم دي، دوی چېرته اورېدلي دي، حکومت خو اعلانونه کوي خو عملي موږ ته هم پته نه لګي. کله وایي معذور له پیسې ورکړو، معذوره موږ نه تپوس وکړي، نو موږ ورته وایي چېرې سوشل ویلفیر دفتر ته ځئ، دا و چې چا ماشومان روکي نو هغوی له پیسې ورکوي، خو دې سره موبایل نمبر نشته دی. په دا پریشاني ده او دا د کور ژوند دی څنګه تېرېږي، چېرته وده کېږي. نو ډېره انتهایي د غربت کیسې راته وکړله. خپل کور هم دی او جی خپل کور هم د 15 مرلې دي، هغې هم د یو کوټه راله انجوز والا جوړه کړې ده، یو هم پکې ځان له یو وړه شانتې برنډه جوړه کړې ده، هغې کې مې زوی له دیوال والې دی، زموږ ځای نشته. موږ 3 کسان یو، موږ په کوڅه کې سملو، ټولو خلکو ته پته ده میرآباد. زه د میرآباد اوسېدونکې یم، په مولوي استاد جومات سره هم خوا کې کور دی، ټولو خلکو ته پته ده زموږ ځای نشته دی. داسې کوڅه ده هغې کې لاندې ویڼی ده، زموږ بې د پاسه 2 کټ هم پراته دي. غټ زلمی زوی مې دی، هغه ما سره سملي ده، هغه ځای هم نشته دی په کور کې زموږ ډېر زیات غریبانان یو. زما خاوند ذهني بیمار دی، 2 ماشومان واړه واړه زامن مې دي او هغوی خو دغه کله مزدوري کړې کله یې نه کړې، واړه دي او خاوند مې چې 12 کاله مخکې غیبه راسي دا بس پلار ولا څوک څپېړه ورکړه او بس دا خو چې زه رالم او زما لور غیبه شوې ده. د نن 14 کاله وشو، نه چې ووي چې په دې ځای کې ده، نه چې ووي چې مړه ده، نه چې ووي چې جمدی ده. اړه سر مې دانه وانه شو. پایار مو کړی دی، عدالت هم راسره څه مدد ونه کړو، هېڅ مدد یې راسره ونه کړو، لور یې راله پیدا نه کړه. دغه یوه لور مې وه، بس روکه شوه، ټولو خلکو ته پته لګي، یوازې تاسو ته نه، ټول میرآباد چې راغلي وي. تاسو څه اورېدلي دي؟ شهرزاد علاوي په خبرونو کې یو 3 سحره کېږي چې نواب شریف اعلان کړی دی چې د چا د کور نه که نارینه روکي او که زنانه نو هغوی له به 50 لکه روپۍ د هغوی مور پلار ته میلاویږي. خو چې د چا سره د عدالت پایاري، نو ما سره شته، دا د ما راوړم دی او په عدالت کې مې یو پروت دی. یو چې مې داسې په ګاونډیانو شک وکړي دي چې هغوی سره به م یو پروت دي او بس عدالت را سره څه کار ونه کړه. بس هغه په چا چې زما شک و هغه بس چا مړ کړ، بس هغوی ورته وي تاسو برې شوې. زه بس زه کور ته رالم کېناستم، بس زما په لور پسې هېڅ کوشش چا ونه کړ، نه ورسره حکومت وکړو، نه را سره کور مالت وکړو، نه را سره خان وکړو، نه را سره غریب وکړو. صحیح ده. ګرانو کتونکو دغه حکومت اعلان کړی، دغه لا ماته پته نشته دی وفاقي کړی دی یا صوبایي کړی دی، خو تاسو ته څه علم وي نو ما سره رابطه کولی شئ. زه به دې زنانه سره رابطه وکړم، دې فایل هر څه مکمل دی. لور یې چې کومه ده نو دا د غیبه ده، نو دې له به چې کوم دی نو موږ دا کاغذ فارم جمع کړو او د دې رانیستي به غوسه شي. انتخایي غریبه ده خو موبایل نمبر در سره شته دی، نو چې رابطه در سره کړو ته ما سره بیا رابطه کې ښه ضرور ورسره تعاون هم وکړې. تاسو زموږ په ذریعه دې سره تعاون هم کولی شئ.